قبل الظهر سنت او فرض کې ما بین نقل ماوي مسوره تنبیهی جمعه پر اکثر امامان د سنتو د لپاره د مانځنه مخکې تیم ورکړي هر کله سنت دي خبره ده دا چې کومه طریقه او قوله تحویل درېدا زما دا طریقه یاد ده مولانا صاحب ځان پوي کا ځان ما جوړه ما ځان پوي کا ما خبر سره سیدل یې کنه اغل توي چې ظاهر باطن ظاهر یو خې گس خې لاندې برا لازم دا ممکن دی یو لاس سره ممکن دا طریقه چې هغه خوري دا هغه طریقه نه جوړیږي هغه څه طریقه خوري دا هغه دا خوري دا چې دواړه لاسونه به شاته کې په دې خلاص با د گس طرف لاندې بلول شي په دې گس به د خلاندې بلول شي او شاته به په دواړو لاسونو کې واړه دغه طریقه باندې لګي او که په دغه طریقه دې وکړه نو 15 درې انعام درکوم په دې ونه کړه نو 100 روپۍ به مال راکړي تاسو کوم نه کیږي په دې وکړه 15 درې انعام درکوم په دې ونه کړه 100 به تک خلاص کړو باسي زنه نه مدد کوي او دماغه بس صحیح ده د څوک کوي په دغه طریقه چې د ما کومه طریقه ده توګه اته نه غوري یو لاس یالو کو کیږي نو ما خبر پوه شو چې دا هغه کومه طریقه کې لاندې به نسی هغه څه به ونسی او بیا به شاته واړی مخې ته بدل او شاته واړی په دغه طریقه کول شي په میدان ته یا به زلو غټل نشي ورانا څه نشي کول شي देखिए वो कदा बोलेगा माता बोला ابن الحمام ټول باندې عمل کولی شي ها نه میرا کو دا تاسو کارو کا ماته شاته صادر باندې ولا پاخي ګټ باندې بار طرف ته نه خواته صادر چې کوم کوي پخی طرف باندې په یو طرف ولا ګټ نه خواته ونه چې پته لګي دا دې پکم دی ولا نه خواته ولا بس خبره نه نه بهر کدننا بهر ګس طرف ته برا دا پکم دی تراولي دا بلاندې راولي کوم خوا هغه سیټ تو باطن تا دا وګوره په دوارو لاسو بکې شاته لاسونه ورته خبره نه کنه خبره نه ګوره او استعزام کوي نه داسې مکه داسې کې شاته لاسونه چې په خلاف د طرف ویختیونی تا او په تسخیونی تا هغه طریقه واره والا نه دی نیولې تاسو حالت ته تاسو نه کړ ته سر نه کوئی پیرا نو څنګه یاره دی نیولې تاسو نه تاسو نه نیولې او دلته نه نیولې ها لاندې نه نیول وګوره اوس لیکل بهر لیکل بهر راځي کار ورو ضرور 1000 روپے روبا ورته بهر راځي او مخکې بار تاسو نه مولانا سے ماتا ګوره دس طرف تلاش لاندې لاس او هغه د په ظاهر نه خکړې و بیا په ظاهر باطن ته نه شو پوه شوې اوس هم نه پوهې زه چې نه خکړې په ظاهر کړو په باطن یې کړو په ظاهر اوس کم دی ظاهر هاته الکرو بیا بلې څو قیمه میدان ته رمیدل څه ګوره ما ته ګوره دا ظاهر باطن ظاهر کیږي نه نشي کولای دا اته کیږي اته خدای اوس د کوم په اولاد باندې دې کولای شي
اے مولانا چل درځي کاسه وخت ضایع کې نه خوتاو کا صبر بره وته نه خو کا صبر نه خدته کی بس اوسه ګورا دا به کوم معنا بوزي صبر دا به کوم معنا بوزي دا څه راو هي تعاون سره وکړه وګورئ ظاهر تدې دا زما چیلنج را روان دي د 1995 نو تاسو کله ما مشکات او 1995 نه 1993 نه را روان او چیلنج ورکوم چې دا استادانو نه تکه مال راوړل نشي کولای څو یو لاس سره کیږي دا مطلب نه چې دا کار نه کیږي خو چې صاحب د مشکات محشی کومه طریقه کوله په هغه طریقه نه کیږي روباتا زردنا ولا زردنا ولا شيء يا مرودي ما تقوم ولا كبخله كارم كل ما تقوم وجود ولا ما تتوبه سنت منځ پات منځونه په مونږ باندې سنت دي ځکه دغه د نن طریقه باندې څنګه وا آیا فرض ده سنت هم کوله سنت یې د زور په څه نه کیږي ما دا تسوي کیږي دا نه چې نه کیږي خو چې کومه طریقه غو خودلې د پاغه طریقه نه کیږي هغه وي په ید یمنا با لاندې دا د طرفونه سي په ید یسرا با لاندې د خيونه سي او شاته به واله دا طریقه نه او په یو لاس ته اوسه کی یا مخه ته راوستو بیان کی مخه ته راوست بیان کی په یو لاس ته بیان کیږي که دوه په لونه دي داوني ولدات والا یو طرف ته بیان کی دا واله او بیا شاته کی هغه څه کوي او هغه چې کومه طریقه خو دا هغه طریقه ممکن نه محشقه ده ممکن نه محشقه ده دا مجرمانه کوي را کوي سنن زور پتے جان ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الله په حکم کې لوح محفوظ کې دادی بنسی کو نسی جنگ شروع کو چې رجب برا وسقل رجب نه ځان به رجب او جنگ جاری وساته اور پتے شاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زمان الانتظار الذي وقع الله تعالى على السماء ان عشر شهرنا والسلام هو يسمى ما يحدث هذا الذي يسمى الروان فقال تعالى من الماء قال معنا ولا تزيد فعل من السكون وفي صلاة عبد الله ومحمد عند الله معنا ناصرنا معنا دا شو مدد کوي او سکینه کم ده کړی ها فانزل الله سكينته عليه السكون ندي اطمینان شابتي فقدم وجد کو مبلان دی ویني قدم وجد کې ولان دی وګوري قال ما ظنك باثنين الله صالحهما شابتي او چې ابن عباس او ابن زبیر نس کې لګي اختلاف راغلی د دوه په میاس کې نو قلت ما وی ابو الزبير عبد الله زفلان سری عبد الله بن زبیر مور اسماء ده او خاله ده عائشه یا خالده او ابو بکر نکړه د مور پلان او جده سوق ده صفیه ویږي په خبره د زبیر مو د جده شو کنه د صفیه ده قلت لسفيان اسناده ادي حديث اسناد وروړه هغه حدثنا نو یو انسان مشغول کنو ابن جریج نو سند راته
یو انسان مشغول کا سند سره باندې یې پاتې شو شابه بينهما ابن عباس او عبد الله بن زبير کې شیء من الاختلاف هو مدور ابن عباس باندې دا راوي وي ابن ابي مليكه وقلت ما تريد ان تقاتل ابن الزبير عبد الله بن زبير سره جنگ کې ځان څنګه سبق وایي ته نه کوی دا خپل وخت هذا ولكن أصحاب الرسول بالضرب إلى توبيما إرادة أن تقاتل ابن الزبير بس عبد الله بن الزبير فمكة مكرمة كده خلافة دعوة كريوة فتحل حرم الله لا حرم حلال يعني تحل القتال في حرم الله لبذر رواية وقال معاذ الله ابن عباس وتسوي إيه وإذا قتال نجايزكم للجنگ وسرنكم وإذا دخل عبد الله بن الزبير فنم دا قتال دي كليليو وانا به يوم السلام ان الله كتب ابن الزبير وابن اميه محلين لقتال لبارا اغري فما كتلان جنگ جوړ کړی دی واني والله لا احله ابدا قال الناس باي خلق راوي ابن بدر بياتك فقلت وانا بهذا الامر عنه بالكل بعيد فما اين يبعث لا يطلق خلافه بيعت وتروكم اما ابوه الكفلاري دي وحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير فجاء خندق الى لقب بلو اما جده وصاحب الغار ده مناسبه تبع يريد أبا بكر هذا مور بلاروخا أنت موردا وذات النساء في أسماء دا وهو صاحب مناقب والقول ذات النساء يا ذا الخبر كان يريد أسماء وأما خالته خالدة دا مور أم المؤمنين عائشة الصديقة أنت عمته هذا عمة خديجة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو ده تخفل عمنا ولا فلاس تروريوا ولا فلاس ترور فخلت ترور وي فأما عمة النبي بسفيدة فيجدده يريد سفيدة مور سفلار موريلا وهو ثم عاجل الصف ثم عفيف في الإسلام بعد من دي جد الشرك وغيرته للحاجة الشبيه قارئ للقرآن بس نتوى تربيعات ولينك ولاية ودي قرآن دي وصار ولدا نذكي لمن دي والله إن وصلوني بنو أمية يعني هذا مقابلة بنو أمية لك عبد الله بن زبير مقابلة سوكو يعني يزيد ابن أمية وإن وصلوني كما صار بنو أمية وصل أي ابن عباس وصلني من قريب أما تبشتل عليه ولبنو أمية أو بنو العباس دابنا نسك يوم ترشلي وإن ربوني كذا ما خيال ساد تربية ربني أطفاء نظام بتربية أمثال زمون كرام لكن بنو هاشم ذان لي وقوم دي الذي مثل بنو أمية ذان لي وقوم دي فآخر ابن زبير نتغفل لغكه إلى كي دغورة تويتات بنو تويت قبيلة خلق لها أسامات بنو أسامة قبيلة خلق لها حميدات بنو حميد قبيلة خلق لها يريد مراد تويتات أسامات حميدات تقبطنا من بني أسد بنو تويت وبنو أسامة وبنو أسد كي خلاصة الخبرة فإن ابن أبي العاص مروان ابن أبي العاص برزا ومقابلة عبد الله بن زبير وفوته برزا میدان ته ودی يمشي الخدا نو څه مطلب چې دې خلکو سره مشورې وکړي نو په جنگ یې ورواچو دې خلکو سره مشورې وکړي د خلافت دعوی پیل کړه دې خلکو سره مشورې وکړي د جماعت مخالفت یې پیل کړه ما سره ولې مشوره نه کوي موږ بنو هاشم باید چې موږ سره مشوره کړې وي موږ به کړې وي چې بس ټیک د یزید خدای کبد دی او اوس سره اکثری خلکو بیعت کړې دي مخالفت باندې نو دا هغه ورکه موږ یې پرې خو نو اوس مروان ابن ابي العاص دا د معاويه سره د طرف نه گورنر وها د مدینه منوره برازر وته يمشي القدميه او د قدميه سره قدميه په جنه کنه قدميه دې د خلکو مخ رواني مټه وای اوس لګیاري يعني مراد د نسوت د تیر وته ابن ابي العاص عبد الملك ابن مروان ابن ابي العاص مراد وانه لو وزنبه واسترودي كان عبد الله بن زبير مقابله ودا لفظ د تسوې مخو هغه یې شدت والا سره برګری دي صحابه دي موږ یې نشوي لو وزنبه معنا دا لکيرا او کړي لو وزنبه يعني ابن الزبير كم حيوان نو ممناخله كم حيوان چې بل نه یریږي دا لکه وچته بس دا کنه او كم حيوان چې د بل حيوان نه یریږي هغه چل کوي بیا لکه خپل کې باندې نو لو وزنبه ابن الزبير یادای إذا كانوا في ميدان ترون ولا لا ميدان تكون شيء وتلي مطلب ده داري عبد الله بن الزبير ولد الجماعات لطول خلق مخالفات كريمه ضرورت سوچ ده دعوه مخالفت او په شام خلقو د یزید بیعت او
تاسو پیږه په خبره شان خلقو حضرت حسین رضی الله عنه کو نکو حشر معلوم شو په کوفه کې د کوفه خلقو مخالفت وکړ یزید لیکن بیا موافقت وکړ حضرت حسین غو شخصیت ولا شي یمن خلقو موافقت وکړ د مدینه خلقو بیعت کو نه کو لیکن جنگ وشو اخره کې راځي شو نو ضرورت سره چې ته مخالفت کې بس خدای ته پرېدا بهر کې بس په کوبري باندې خام دا یو بل دین کله بل مرسل وای نو هغه تعجب نه کوي چې زه تقام فی امره هذا خلافت کې ودرېد فقلت لو حاسبن ابن ابي مليكه ده فقلت ده ابن عباس وي لو حاسبن نفسي له ما حاسبتها ويزبا سوچ کوم په خپل نفس کې د لپاره محاسبه کوم چې د سربيعت حکم کو نه او داسې محاسبه چې ما دا محاسبه د ابو بکر او عمر لپاره نه کړې حالانکه ابي اولا او بها خیر ده تاسو په سوچ کوم چې وسره مدد وکړه قلت ما ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن ابي بكر ابن الرسيم راضي وابن اخي خديجه وابن اخت عائشه تيرتو فاذا هو قلت يتعلى عن نظام ما نزل بذلك الصحابه لا قلت له قولها ما نزل عيسى بما ترى مشوره التي نور خلق التويقات وغيره وصلتين ولا يريد ذلك وما مشوره هذا كين فقلت ما قلت ابن عباس ما كنت اظن اني اعرض هذا من نفسي يا ربي ګمان نکوم چې دا عاجزي د خپل نفس ته د په مخ کې پیش کوم فيدعوه او دې پری یعنی اراده مې دا ده چې بیا د مدد وکم ځان ورته عاجز کړم عاجزي دا چې دې مان ځان لوی حسابي مان ځان چت کړ ما سره مشوره نه کوي او طمع نه لري سمجه کړي وما كنت اظن اني اعرض چې پیش کوم دا حدود خپل ځان نه څه الذي كنت ما موصوله دي ښا نو فيدعو دې بدا کړی زما دې اجازه سبب نه ګوري ما له توجه راځي وما قراه يريد خير ګمان په کوم چې دا خیر اراده ده هذا مقصد صرف د یزید مخالفت او د بنو امیه مخالفت مقصد دی وان كان لابد او ضروري شي نو بیا د ما دا هغه خدي دنه هغه خدي دا ان يربني بنو عمي کی بنو امیه دي دا ما احب الي من ان يربني غيرهم هغه کوم مثال ساتي عزت نه کوي احترام نه کوي دی په غاړه ځان دی استابي بس تقدر مې وینم او كان هو